نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې چې چا ګستاخی چې دی نو کړله الله تعالی خپل هغه دشمنان چې بت پرستی به کوله الله له به شریک چې دی نو پیدا کو صحابه هغه شهیدان کړ دي د هغو ماشومان هغه یتیمانان کړ دي کله چې مکه هغه فتح شوه نو الله تعالی طرف نه هغه باره کې معافي اعلان وشو چې دا معاف کړئ دوی ته طلقا وایي یعنې دا چې دی نو معاف کړئ هغه په زرګاو خلقو الله تعالی هغه د نبی علیه السلام په ذریعې سره هغه معاف کړو خو یو 14 کسان هغه داسې وو 4 ښځې وې او 10 هغه د سړي وو چې د هغو باره کې د الله طرف نه هغه چې دی نو حکم چې ګورې د دوی دپاره چې دی نو معافي هغه نشته دی دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ګستاخي هغه به یې کوله کعب بن اشرف دا د یهودو هغه مشر د یو دغه 2 وینځې هغه یې ساتلې وي او هغو به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سندرو کې یا په اشعارو کې د نبي علیه السلام توهین هغه به یې کوو ابو رافع دا د یهودو یو مشر هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه د محفل قایمولې توهین هغه به یې کوو النبي علیه السلام هغه پس صحابه هغه ولېږل هغه ابو رافع هغه هم ختم کو هغه کعب بن اشرف هغه هم هغه ختم کو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د توهین د الله تعالی نه برداشت کوي که څوک الله سره شرک وکړي او کفر هغه وکړي د الله تعالی د وجود نه انکار هغه وکړي او بیا توبه وباسي نو الله تعالی هغه معاف کوي لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې چا توهین هغه کړ دی په دې پاکستان کې مخکې داسې یو ازادي وه لکه څنګه چې په نورو ممالکو کې وه داسې ازادي وه چې د هر چا خپل یو دا جمهوریت دی او خپل د هغه یو رای ده که هغه څه وایي نو وایي دا د بنیادي حق دی او دا د هر قسم هغه خبره کولی شي او دا جمهوري وطن دی نو که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه چا توهین چې کړ دی نو څه قانون ولا نه و که د چا بې ادبي کړله څه قانون ولا نه و لکه بهر ممالکو کې هغې کې دې دپاره هېڅ قانون نشته وي دا د هر چا خپله چې دی نو خوښه ده لیکن بیا د 73 په دې کې دا قانون هغه پاس شوی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه چا توهین هغه وکړو نو د دې سزای موت دی دا یو قانون دی په 73 کې او د پاکستان په قانون کې دې پسې ټولې دنیا د هغې حکومتونه هغه پاکستان باندې هغه نظر دی چې په څه طریقې سره دغه توهین رسالت د دې قانون کې هغه څه ترمیم چې دی هغه وکړلی شي نو څه ترمیمونه هغه داسې کړي دي لکه دا اوس مثلا یو سړی دی د هغه چا پلار مړ کړ او هغه دعوه په بل یو سړي باندې وکړله او بیا هغه جج هغه سړی چې دی نو هغه بري کړي ځکه چې مړی بل چا کړی او دعوه هغه په بل سړي باندې کړي نو دغه جج هغه سړی بري کړي ولې دې سړي ته چې په ده باندې دعوه چې دی نو کړ ده ده ته هېڅ چې دی نه وایي چې تا د دروغو دعوه په ده باندې ولې کړوه لیکن دې کې ترمیم چې دا خلق ویریږي دې کې داسې ترمیم هغه حکومت هغه کړ دی چې وایي که چېرته دا توهین رسالت کیس په چا باندې هغه دغه وچلېد او هغه سړي باندې ثبوت ونه شو نو دله به بیا سزا چې دی نو ورکوي نو علما وایي چې عجیبه خبره ده چې یو سړی په چا باندې 302 وکړي او کیس وبیلي نو هغه دپاره چې سزا هغه نشته دی او که د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باره کې چا ګستاخي کړي او د په کیس هغه وکړو او هغه کیس د هغه وبیلو نو بیا په هغې باندې هغه تاسو دغه سړي له عدله سزا ورکوئ نو دا ترمیم هغه یې کړ دی بیا دا کومه ملعونه چې په دې باندې یو شهادت دی 100 کسانو او بل طرف ته د 200 کسانو نو هغه صرف په دې بنیاد باندې جج هغه پرېښوه چې وایي دا خو یو طرف ته 100 دي بل طرف ته 200 دي نو د دې دپاره خو 2 تنه چې دی نو هغه کافي دي نو وایي دا دغه کې شک پیدا شو شبه پیدا شوه پکې نه د بار ممالکو د هغو دباو
او دې حکومت په اول وخت کې په اول فرصت کې هغه ملعونه چې هغې اقرار کړی او په هغې باندې 3 ځله پانسي د هغې چې دی نو اډر هغه چې دی نو شوی او د خلقو په مخ کې چې 100 تنه په یو مجلس کې هغه ګواهانو او 200 په بل مجلس کې هغه ګواهانو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې توهین هغه کړ دی جج ولا دا یو لار هغې چې دی نو کتله وي دې کې په یوې خبره باندې ګواهان نه دي متفق یو طرف ته 100 دي بل طرف ته 200 دي نو د الله تعالی په قانون کې خو چې دغه ځای کې دا 2 تنه چې دی نو ګواهي هغه وکړي نو بیا به د کومه سزا هغه چې ولا مقرر ده هغه سزا هغه به میلاویږي نو د پاکستان په د قانون باندې د 3 ترین باندې دې کې اسلامي دفعات دي دې کې د شریعت دفعات دي نو دې کې د ټولې دنیا په پاکستان باندې هغه نظري چې دا د 3 ترین دا موږ څنګه ختم کړو مرزایان هغو له څنګه ازادي هغه ورکړلی شي مرزایان دا د دې حکومت لوی ټارګټ اوله خبره هغه د دوی دا وه چې مرزایانو ته ازادي میلاو شي هغو ځان ته احمدي مسلمان وي لکه څنګه چې بریلوي مسلمان یا لکه څنګه دیوبندي مسلمان یا مثلا چې دی نو شیعه مسلمان لکه باقاعده د مسلمان لفظ دا خلق استعمالی نو هغو وسمه هغه د ځان ته احمدي مسلمان وي او هغو بالکل دا نه مني چې مونږه هغه کافر او خپل کفر هغه نه مني او د پاکستان په قانون کې دا مرزایان دا کافر دي دا 2 خبرې هغه د دې حکومت هغه ترجیحاتو یو مرزایانو هغو له یو چوټ ورکول او یو د اسرائیلو د هغې چې دی نو تسلیمول دا خو په دې وطن کې علما دي دیندار خلق دي افسران پکې هم مسلمانان دي نو په هغې وجه باندې د حکومت په دې باندې وس هغه نه برکېږي چې مونږه قادیانان هغه مسلمان ثابت کو یا اسرائیل هغه چې دغه پاکستان هغه تسلیم کی ورنه د پاکستان هغې کې چې کوم بار طرف نه کوم دباونه دي پې کوم د معیشت هغه رسته رضا هغه کمزوري کوي او دې ته هغه پاکستان چې دی نه مجبوره کوي یو سړی چې انتهایي قرضداری شي یو سړی چې انتهایي دیوالیه شي او خلق ولا پیسې ورکوي نو بیا چې ورته څه وایي نو هغه خبره هغه پې کوي نو دقه شان د پاکستان د هغې هغه معیشت هغه رسته رضا هغه دې اندازې ته هغه راولي چې بیا ورته کم خلق چې قرض ورکوي کم خلق چې پیسې ولا چې دی نو ورکړي دي او قرضونه هغه پې خېجول دي چې ورته څه وایي نو چې دی هغه کوي نو داسې د پاکستان طرف ته هغې ته د خلقو داسې هغه توجه ده تاسو ګورئ د پاکستان نه بهر ممالکو ته ځي که سعودي ته ځي که دغه دوبۍ ته ځي که دغې ته د برطانیې ته ځي هر وطن ته د پاکستان د هغې نه چې ځي نو داسې شرایط او داسې چې دی نو پابندی هغه د پاکستان په عوامو باندې هغه لګوي چې دو بار چېرته مزدورۍ هم لاړ نه شي او که چېرته بار غریبانانو ځان له مزدوري چې دی نو کوله نو داسې قسم هغه ټکسونه او داسې قسم پابندۍ پې ولګولې چې خلقو دلته نه خپل هغه واړې راولېږل خپل کاروبار هغې ختم کو نو د پاکستان د معیشت دا د حکومت یو لوی سیاستي د یو سړی هغه چې مجبوره کوي یو سړی هغه چې دغه کوي دا ذلیله کوي نو د هغه آمدن هغه ختم کی یو سړی دی مثلا چې هغه ښه کاروبار دکاندار دی ښه کاروبار یې چلیږي نوکرۍ دی نو د هغه چې معیشت چې دی هغه مضبوطي نو هغه په هغه قوم کې په هغه علاقه کې د هغه یو قوتي او چې کله نوکرۍ د هغې نظامون چې دی نو ووښکلی شي دکانداري هغه دغه شي دا تنه هغه واغستلی شي په هغه دکانداري هغې هغه مدن هغه چې دی نو هغه کم شي نو د هغې سړی بیا د خپل خرچې د هغې اریانې نو دا یو بین الاقوامي دا یو سازشي یو ملک هغه غریب کول او یو ملک د هغه اقتصادي او د هغې معیشت هغه چې دی نو ختمول نو د پاکستان 2 خبرې یو د د معیشت پسې هغه دا لګېدل دي دومره چې دی نو هغه کمزوري کوي دومره هغه دغه کوي چې چا نه بیا قرضې هغه واخلي
چې بیا ورته هغه خلق د قرضو والا چې ورته سوی نو هغه خبره هغه کوي. او بیا بل طرف ته د پاکستان د دې چې کوم دغه تشخص دی چې هغه اسلامي تشخص دی د ټول وطن باندې تاسو ګرځېدلی یې، تبلیغ کې تاسو تللی یې، سو د تبلیغ باره کې سو د دین باره کې چې دې ځای کې هغه ازادي ده نو دومره په هېڅ چې دی نو ملک کې ازادي نشته. او دا د کوشش دی چې په څه طریقې سره مونږ دې ازادۍ باندې پابندۍ هغه مونږ ولګو. دیني مدارس دي دې دپاره چې دی نو نوي اصلاحات هغه چې دی نو راوکاږي، د دو اکاونټونه هغه چې دی نو منجمد کوي، د دو اکاونټونه هغه چې دی نو هغه بندوي. او انتهایی کوششونه هغه وکړه. تاسو ته د لوی اختر کې پته هغه لګېدل وه چې د قربانۍ سرمنې هغه خلکو تنګو ته غورځول دي، چا چې دی نو خښې کړي دي، چا ته نه ځان له کټ چې دی نو هغه جوړ کړی دی. او دا یو خیال و چې دا یتیمخانې چلیږي یا دا تنظیمونه چلیږي یا دا مدرسې چلیږي، نو راځئ چې دا سرمنې دا مونږ چې دی نو بند کړو او دا مونږ وغورځو. نو تاسو سوچو کوئ غوښه کوم ځای کې ده او سرمن د هغې څه قیمت دی. د دغه شپېته یعنې په سرمن د غوایي چې دی نو هغه سرمن یا د میخې چې دی نو سرمن هغه په 50 روپۍ او په 80 روپۍ باندې. نو دا د مدرسو ته دا نقصان چې دی نو رسول دا د حکومتونو کې دې کې دقه شان د غیر ملک د هغې جنټاني د هغو چې دی نو دلالاني او هغه د علماو خلاف او هغه د مدرسو خلاف او د دې اسلامي شاعرو د دې خلاف هغو باقاعده هغه کارونه کوي. داسې چې دی نو یو دغه بېدینه هغه خلق هغه چې دی نو په حکومت کې دننه هغه موجود دی او بل طرف ته دینداره خلق هم شته. ټول هغه دغه شان چې دی نو هغه بېدینه غني. که چېرته دا ټول دا داسې بېدینه وی نو تر اوسه پورې به د پاکستان دغه د حولیه به یې بدل کړی وه. خو دې کې لکه سوچ غټ افسران هغه بېدینه قسم پکې شته، نو دغه شان دینداره خلق هغه پکې هم شته. په دې پولیس کې هم دینداره شته، په دې فوج کې هم دینداره شته، په دې بیروکریټ کې دې کې هم دینداره هغه شته. نو په هغې وجه باندې الله تعالی د پاکستان د هغه تحفظ هغه یې کړی دی. نو دې وخت سره موږ ته پاکستان ته دوه خبرې هغه ډېرې مخې ته دي. یو چې دا د اسلامي نظام او اسلامي قانون د دې دغه تحفظ هغه وشي. د 73 آئین دې کې چې کوم اسلامي دفعات دي دغه دفعات د دې تحفظ هغه وشي. زمونږ ډېر خلق هغه داسې دا علما دا دغه حکومت پسې لګېدلي، نو دا د اسلام پسې دا حکومت لګېدلی. مرزایانو د هغو له تحفظ ورکوي، توهین رسالت په هغې کې ترمیمونه چې دی نو کوي، د قرآن او د حدیث د هغې خلاف هغه سازشونه هغه کوي، د مدرسو او د دغه دیندارو خلقو او د تبلیغ د هغې خلاف هغه چې دی نو پابندۍ او سوچونه او سازشونه منصوبې کوي. نو علما به د دو خلاف نه کوي. کله چې دو سمي نو علما یې هم ملګري، کله چې دو هغه چې دی نو هغه خراب شي نو دا د علماو فرض دی چې هغه به خلق په دې باندې هغه پوه کوي. الله تعالی دې موږ ټولو له عمل کولو توفیق راکړي. دې وخت سره داسې غوندې چې دی نو هغه فتنې هغه را روانې دي. که یوه فتنه د هغې نه ځان هغه چې دی نو هغه بچ کوی، جو بله فتنه سړي ته هغه مخامخي. که نور هېڅ فتنې چې دی نو ني، نو دا خپل منځ کې دا جنګ جګړې په خپل منځ کې هغې کې دا دغه بغضونه حسدونه دا خو جو د کور شی دی، دا خو جو پراته دي. هر کور باندې تاسو سوچ وکئ، په رورۍ کې سوچ وکئ، د معاشرې هغې کې تاسو چې دی نو وګورئ چې ورځ تر ورځه معاشره کوم طرف ته هغه روان ده. دا نوجوانان دا چې په کومې طریقې سره هغه دا زندګي چې دی نو تېروي، په کومې طریقې سره هغه دو دا فیسبوک استعمالوي او دو په کومې طریقې سره هغه خپل هغه یو دغه ټولګې هغه چې دی نو چلی. نو تاسو د هغې اندازه چې دی نو هغه واخلئ چې زمونږ معاشره کوم طرف ته هغه روانه ده. دا دې وخت سره چې کوم دا د کرونا د دې چې دی نو کوم وبا ده
نو ټیک ته د خلق هغه دا په دې باندې هغه دومره اعتبار هغه نه کوي، لیکن دا یو داسې یو سازش یو داسې چې د منصوبه ده چې د دې لوی ټارګټ او د دې لویه نشانه هغه دا جوماتونه دي، دا مدرسې دي، خو حکومت هم د دې نه هغه تنګ شو، د یو حده پورې خو پابندۍ هغه کولې او یو حده پورې هغه خو د مدرسو او د جوماتونو او د تعلیمي ادارو هغه سکولونه د هغې چې دی نو څه کنټرول هغه یې کو، لیکن اوس هغه تېنه هغه کنټرول تېنه هم نه کېږي. نو دا د الله د طرف نه دا په موږ باندې یو مصیبت دی. الله تعالی دې د دې مصیبت د دې نه موږ خلاص کړي او خدای پاک دې حرمینو شریفینو څه نه څه هغه خو ګزاره روانه شوې ده، ولې څنګه چې د هغه حرمینو د هغې هغه رونق هغه شان رونق هغه پکې نشته. بیا لکه څنګه چې زموږ خلق هغه خو ټول مزدورکار خلق دی، بار وطنونو ته ځي، ځان له مزدورۍ کوي، ځان له کارونه کوي، په هغې سره دلته وطن ته هغه سرمایه کاري کېږي، وطن ته پیسې هغه راځي، په هغې باندې ملک هغه چې دی نو هغه چلیږي. نو د هغې څو نقصان وشو، خلق چې دی نو د بار ممالکو نه د هغې نه راوځي او چې څوک راشي نو بیا واپس هغه خپل ملک ته چې کوم ځای کې زندګي تېره کړله، کاروبار هغه یې کړ دی، هغې ته تللی هغه نشي. نو دې وجه نه دا د پاکستان باندې خاص کر د دې خلقو هغه نظر دی چې د دې معیشت څنګه چې دی نو خراب کو، د دې اسلامي تشخص څنګه چې دی نو خراب کو، دې کې چې کوم دا اسلامي دغه دفعات دي، اسلامي قوانین دي، دې کې څنګه ترمیمونه هغه راولو. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.